د مړي له طرفه قرباني دا څنګه ده؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمای آقا کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو ما ته ویل چې علي تر کومه چې ته ژوندی نو زما له طرفه قرباني کوه. دې وجې نه د احادیثو مختلف کتابونو دا حدیث راغستی دی، لکه امام ترمذي هم راغستی دی، امام ابو داود هم راغستی په خپل سنن ابي داود کې، او مسند احمد کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم راغستی دی. حنش بن معتمر وی ما رأيت عليا يضحي بكبشين، علي المرتضى رضی الله عنه مې وکتو دوه ګډانې اغستې دي او ولالۍ. نو ما ورته وویل فقلت یا علي ما هذا، دا دوه ګډان ولې حلالې دا څه کې؟ وی راته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه، ما ته خوږ او ګران پیغمبر محبوب فرمایلی چې زه د هغه له طرفه قرباني کوم. نو دا د آقا علیه السلام د طرف نه زه یو ګډ حلالوم او هغه له قرباني کوم. نو دې حدیث نه معلومیږي چې د مړو دپاره سړی قرباني کولی شي. که څوک د خپل پلار مور دپاره یا د نورو رشته دارانو دپاره قرباني کول غواړي نو دا ډیر بهتر عمل دی او غوره عمل دی. غوښه په هغې کې د دې سړي اختیار دی که په کور کې استعمالوي او که بهر یې په غرباو باندې تقسیموي او که درې حصې د سنت مطابق پکې جوړوي نو دا ټولو کې اختیار شته، خو د قربانۍ ثواب هغه مړي ته رسي. او که څوک یو حصه وټاکي او هغې کې درې څلور مړو ته ثواب بخي، لکه مور او پلار دواړه وفات شوي دي او یو قرباني یو حصه کوي او دواړو ته ثواب بخي، نو دا هم ډېره بهتره ده او غوره خبره.